ما ته یو سړي په دا 2 ورځې مخکې راغلی وي قسم یې راته واخیستی ول مولوي صاحب زما ورونه پور کړی دی نو زما ورونه یې نسي ورپوره کولی حالانکې زه که څه پکې یم هم نه په بېشم جنې جلا یم لیکن اوس هغه پورې وړي ما له رالو ول یا خو به دا روپۍ راکوې چې ستا ورور له موږه وړي دي که هغه نه یي ول په خدای دې مې قسم د کور په دروازه کې راته ویلې ول یا لور راوباسه یا دې ښځه راوباسه صحیح سلو دلته محمد رسول الله مبارک فرمایي که څوک دا غواړي زه د جهنم د اوره خلاصم ورکه دا ستا چې کوم قرضداره دی ټیم ورکه که د ټیم وس لري خدای نور وس درکړی څور معاف که د الله رسول فرمایي که غواړي چې د عرش تر سایې لاندې ماته الله د قیامت پورې سایه راکړي بیا چې شوکه یا راولاړ څه 2 روپۍ ور معاف که که هغه نه ټیم ورکه دا د الله رسول فرمایي دا د مسلم حدیث دی الله رب العزت به ستا سره دا احسان کوي موږ څومره بد خلک یو ذلیل یو د روپۍ زامن یو د روپۍ سپي لکه سپی چې د غوښو څنګه حریص دی یوه د اډوکو موږ د روپۍ همدغه رقم نه د چا شرافت ته ګورو نه د چا مجبوریت ته ګورو نه د چا هجرت ته ګورو نه د چا سفر ته ګورو نه د چا پردیسي ته ګورو بس ما روپۍ به راکوې ټیم پرست مکه روپۍ به نه لرم درکوم یې غل نه یم نس یې غواړم که نه یې ستا لور به راکوې ستا لور به راکوې صحیح ده نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که غواړې چې د عرش تر سایې لاندې الله رب العزت و تا ته ځای درکړي راولاړ څه وکړه یو مسلمان د روپۍ باندې دی روپۍ نه لري بېشک یې نه لري بیا هغه ته 100 روپۍ ور معاف که هغه نشي کولی بیا څه ټیم چې دی هغه ورکړه او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ په خپل مسجد کور کې دی حجره مبارک خو نږدې